په یوه جمعه په بله صرف مونځ کول او نور نه کول د ده په کفر کې که څوک شک کوي هغه هم کافر دی که د هغه په کفر کې څوک شک تانو دا ویډیو یو کس را لېږلې ده چې په دې باندې لږ وضاحت وکړئ نو زه تاسو په حضور کې مدلل لږ وضاحت پې کول غواړم. دوستانو الله پاک مو خوشحاله که او خدای پاک مو ژوندي لره. دغه مولوي صاحب لږ بیان کړی دی، دا بیان لږ واورئ او بیا انشاءالله یو خبره دوه پې اسلامي کوو نو بیا مخکې سره پېژني. ابلیس صرف او صرف آدم علیه السلام ته په یوه سجده کافر او ملعون ګرځېدل ابدا ابدا به په جهنم کې. او ما او تا د سحر مونځ صرف فرض 2 رکعاته لري، څو سجدې پکې راځي؟ ملګرو دا مولوي صاحب ډېر ښایسته جذباتي بیانونه کوي او مونږ هر یو دیني عالم چې هغه دین خوروي او هغه محنت کوي د هغوی مونږ ملګرتیا کوو او هغه مونږ سپورټ کوو، ځکه چې دین مونږ ټول الحمدلله د دغې دین اسلام ویونکي یو، د دغې دین اسلام عمل پیرا یو، د دغې دین اسلام منونکي یو، نو خامخا مونږ به علما سپورټ کوو. خو دا ده چې کله کله په دې علماو کې جذبات دومره حد ته زیات شي چې هغه بیا ډېر حدودو نه تجاوز وشي. نو دا حدیث مبارک بېشکه چې وي به دا حدیث مبارک چې بیان شوی دی، خو دام لږ وضاحت پکار وي چې آیا یو حدیث مبارک کې داسې سخت الفاظ استعمال شي، محدثینو په دې کې څه رایه ده؟ محدثینو خو ګوره دا رایه ده چې کله په حدیث مبارکو کې په اعمالو باندې نه کولو باندې کفر خبره په حدیث مبارک کې راغلی وي، نو محدثین په دې کې فرمایي چې دا نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام به طور تشدید ویلی دي، به طور دمکې ویلی دي او خلک یې د دغه عبادت لپاره را آماده کولو دپاره داسې ویلی دي. نو دغې وجې نه داسې احادیث مبارک شته دی، من ترک الصلاة فقد کفر، چا چې مونځ پرېښودو نو هغه کفر وکړو. نو کفر څه معنی؟ کفر ته نږدې شو یا قریب الی الکفر شو، یا دا چې چا د مانځه نه انکار وکړو نو یقینا چې انکار هم د مانځه نه دا کفر دی، ځکه چې فرض نه انکار خو بالکل کفر دی که نه. نو په دې وجه باندې دا کوم حدیث مبارک چې ذکر شوی دی چې چا مونځ ونه کړو یو جمعه بله جمعه مونځ کوي هغه کافر شو، چې چا د هغه په کفر کې شک وکړو هغه هم کافر شو. دا بېځایه تشدید دی او داسې تشدید نه ډډه ځکه کول پکار دي چې دا خو بیا سر هلې، ځکه چې ډېر زیات خلک شته چې هغه داسې منځونه نه کوي، ټیک وو ښه نه کوي، فرض پرېږدي، خو لیکن کفر یا هغوی ته کافر ویل دا خو بالکل اسلام د دې اجازت نه ورکوي. داسې خو بیا داسې یو حدیث مبارک هم شته د مسلم شریف چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي، نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې چا بل سړي ته کافر ویلو او هغه وی مسلمان او هغه کافر نه وي، نو هغه فتوا لاړه شي اول خو هغه وګوري چې آیا کافر دی که نه، که نو کافر بیا دا فتوا پیش کوونکی سړی چې دا په دې باندې کافر کیږي. نو دغې وجې نه دا تشدید په احادیثو کې چې څومره هم راغلي دي، دا احادیث مبارک یا په قرآن پاک په آیاتونو کې من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، الله پاک چې چا خوښه وي ایمان دې راوړي، چې چا خوښه وي کفر دې وکړي. نو دا علما چې دا تهدید دی، تهدید ویلی شي دمکې ته، انتباه خبرداری ورکول چې دا کار نه دی پکار وکړه، بیا یې کوئ بس خپل کار کوئ. داسې الله پاک فرمایي اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، منځونه ادا کوئ او مشرکان مه جوړېږئ. نو هر یو حدیث مبارک دی، هر یو آیات مبارک هغې پس منظر وي، شان نزول وي. نو دغې وجې نه ما خو خپله مشوره دا په سوشل میډیا باندې دا خبره ځکه شیر کوم، ما مشوره دا و چې داسې په مونځ نه کولو باندې یا په بل ځنې خبره باندې یو سړی کافر کول او بیا دا ویل چې څوک دته کافر نه یا غم کافر دی، نو دا په تشدد کې راځي او داسې تشدد هیڅ کله نه دی پکار. بله خبره دا چې آدم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته سجده شیطان ونه کړه، نو الله تبارک وتعالی شیطان کافر وګرځالو په یوه سجده باندې. اول خو داسې وه چې دا سجده د عزت سجده وه، آدم علیه الصلاۃ والسلام ته وه الله پاک حکم وکړو دا د تعظیم سجده وه، ټیک شوه، تعظیم سجده وه. نو آدم علیه الصلاۃ والسلام ته چې سجده ونه کړه نو شیطان یې څنګه کافر کړو؟ شیطان یې داسې کافر کړو چې هغه بېدبي وکړه، هغه یې په سجده نه دی کافر کړی، هغه د سجدې نه انکار وکړو. نو چې کله یې سجدې نه انکار وکړو په دغه انکار باندې الله تبارک وتعالی هغه کافر وګرځالو، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار یې وکړو او تکبر یې وکړو، هغه د کافرو نه شو. نو اوس هم دغه مسله ده چې څوک د مانځه نه یا د فرضي کوم یو عمل نه انکار وکړي هغه سړی کافر دی. څه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه فرمایي چې ځینې کسانو د نبی پاک علیه السلام د وفات شریف نه پس د زکات نه انکار وکړو،
نو ابو بکر صدیق سے وہ فرمائے والله لا اقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، ما دې قسم په الله باندې چې زباغ خلکو سره جهاد کوم خلک چې د مانزه او د زکات په منځ کې فرق راولي، منځ مني او زکات نه مني. نو دغه وجه نورونو شیطان کا کافر شوی دی، هغه په بے ادبۍ کافر شوی دی، شیطان کا کافر شوی دی، هغه په انکار کافر شوی دی. نو رب ذوالجلال د موږ تاسو له صحیح دین د زده کړې توفیق راکړي او الله تعالی تمام هغه خلک چې منځونه نه کوي، عبادت نه کوي، الله پاک دې په خپل فضل او کرم باندې په عبادت باندې راواړوي، را آماده کړي. رب ذوالجلال د موږ تاسو دا ویل د هر قسم تشدد او د هر قسم فرقه واریت نه وساتي. امین بجاه النبی الرؤوف الرحیم.